السلام علیکم. 9 دسمبر په هر کال په ټوله دنیا کې د کرپشن حوالې سره د بدعنوانۍ حوالې سره مانځلی شي او د دې بنیادی مقصد دا چې دنیا ته وښودل شي چې د دنیا کم ملکونه په کرپشن کې مخکې دي او په کم ملکونه په کرپشن کې لاندې دي. دې حوالې سره پاکستان کې هم چې کم د پاکستان حالات دي او پاکستان کې د کرپشن حوالې سره اگر خبره وشي نو پاکستان کې کرپشن چې کم انډکس دی د دنیا چې کم اعداد و شمار دي نو هغې کې پاکستان نمبر چې کم دی هغه زیات شوی دی او خاص کر په دې 3 کاله کې خو کرپشن ډیر زیات شوی دی او د IMF چې کم ریپورټ دی هغې مطابق IMF چې کم دو ته ویلي و هغې کې ډېرې خبرې دو پټې کړي دي خاص کر د اسټبلیشمنټ حوالې سره چې کم خبرې دي هغې پټې کړي دي هغې کې 15,300 اربه کرپشن شوی دی په دې 2 کالو کې صرف او بل خوا که مونږ وګورو چې کم زمونږ ادارې دي د احتساب حوالې سره نو هغه هم بالکل د کرپشن حوالې سره چې کم کاروایی کیږي یعنی د پیپلز پارټۍ یا د نون لیگ چې کم حکومت دی یا د اسټبلیشمنټ چې کم کاروایی کیږي نو د هغې خلاف هیڅ کاروایی نه کیږي مخکې به چې څنګه کېدې یعنی د عمران خان دور کې تقریبا 550 اربه ریکوري شوې وه او اوس تاسو به وانورئ چې زمونږ احتساب بیرو چې کم دی یا نیب چې کم دی هغو څه ریکوري کړې ده. بل خوا ریپورټونه دا راځي چې پاکستان کې د اوبو چې کم دی یعنی د اوبو په وجه بیماری نه ډېرې زیاتې شوي دي او 80% خلکو ته اوبه نه میلاویږي او په دې کې ډېر زیات کرپشن کیږي او ریپورټ دا دی عالمي چې کوم ریپورټونه دي چې که صرف 12 ارب روپۍ صرف په دې باندې خرج شي نو خلکو ته به صفا اوبه میلاو شي خو بدقسمتۍ نه دا کرپشن داسې یو مسله ده او داسې یو کار دی چې په دې کې حکومتونه او ریاستي ادارې ټولې شاملې دي او په اربونو روپو روزانه کرپشن کیږي او کوي نو د اوبو حوالې سره د تعلیم حوالې سره د صحت حوالې سره د حکومتونو یا زمونږ د ریاستي ادارو هیڅ ترجیحات نشته یعنی دې سره 12 ارب روپۍ خو دا نشته چې خلکو ته یعنی ټول ملک ته اوبه ورکړي صفا او خاص کر د سند خلک او پنجاب خلک د اوبو په حوالې سره خو ډېر زیات هغو ته خو اوبه میلاویږي هم نه او چې کم میلاویږي هغه هم ډېرې زیاتې څښا اوبه دي نو که دې کرپشن خاتمه وشي په ملک کې یعنی خاتمه دې حوالې سره چې که دې کې لږ هم کمی راشي نو دا پیسه د عوام د فلاح و بهبود دپاره استعمال کیږي خو بدقسمتۍ نه چې په کم ملک کې آیین قانون نه په کم ملک کې انساني حقوقو پامالي روزانه رواني او نور چې کم هلته کې صرف جس کی لاټي اس کی بینس خبره ده چې چا سره طاقت دی هغو هر څه سنبال کړي دي نو هلته د کرپشن خبرې هسې ابس دي او ملک ترقي